رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر شو، واپس را وګرځېدو، صحابه ته فرمایل چې واورئ هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار، لیکن په ظاهر سلویه ګناه نه وه چې دوی په خدای نیولي دي، لیکن دا غ بې نیازي ده. یو دوه ګناهونه دې دواړو کې وو په الله سخت رانیولي. اے صحابه، که د دې وجې نه وې چې تاسو به بیا مړی نه ښخوئ په ځمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلي وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی. او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړی به بیا ښخوئ نه، بار به پروت وي، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې ده. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمائے چې صحابه دا دوه مړي چې دا یو د تشو متیازو نه به ځان بچ نه ساتلو، تشي متیازې به چې وکي او دس به نه وچولو، هغه ساس کې به په بدن پرېوته، نو د مرګ نه وروسته الله په دې رانیولی. او بیا یې وفرمایل چې استنزهوا من البول، اے صحابو تاسو د تشو متیازو د ساسکو نه ځان بچ ساتئ، ځکه د قبر عذاب چې دی هغه د تشو متیازو د ساسکو نه جوړېږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولی دی.